صاحب صاحب نن 8 مئی ده. 8 مئی د تلیسیمیا د ورځ په تور باندې مناویږي. تلیسیمیا په اصل کې د وینې د کمۍ موروثي بیماری ده، خو چې څومره دا په تیزۍ باندې خورېږي، څومره خطرناکه بیماري ده، دومره اګنور کېږي هم. دا دې بالکل ټیک وی. په تلیسیمیا یو سنټر دی دلته کې الفجر فاونډیشن، چې زه په 2009 او په 2010 کې چې کوم دی زه د هغې کوارډینیټر پاتې شوی یم او زما په ډېر زیات زړه خوږېدو. خو ښه نه ده چې په دې باندې اول یو ډاکټر صاحب واورو چې دا خلک د هغه د ژبې نه په ښه طریقه پوه شي. داسې د خوښه نه ده. صحیح دی. ډاکټر صاحب واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. تلیسیمیا د وینې سره تړلی یو مرض دی چې دا د ماشوم سره د پیدایش سره د مور پلار نه چې دی منتقل کیږي، او چې ماشوم کله پیدا شي نو دا مرض چې دی د وینې دا په دې وجود کې موجود دي. د دې نقصان سي چې د دې سره یو خدا ده چې د وینې د رغېدو چې کوم سیستم دی نو هغه وینه چې دا هغه ټیک نه رغېږي. بل نقصان یې څه وشي چې کومه وینه چې ده نو هغه په دې وجود کې مختلف ځایونه دي، خاص کر موږ چې ورته توری وایو سپلین، هلته ماتیږي هم. نو یو طرف ته رغېږي هم ډېره کمه او بل طرف ته دا ماتیږي هم. نو په دې ماشومانو کې وینه چې ده خاص کر سره وینه چې ده نو هغه ډېره زیاته کمه. اوس دا مرض چې دی نو دا د مور پلار نه چې کوم موږ هغې ته جینز ورته وایو یا ډي ان اے ورته وایو چې دا د مور پلار نه په هغې جینز کې دی دا منتقل کېږي د ماشومانو ته. نو مطلب دا شو چې دا یو هیریډیټري ورته موږ وایو چې دا یو موروثي مرض دی چې دا لکه د مور پلار نه ماشوم ته راځي او په دې کې وینه کم هم رغېږي او ماتېږي هم. نو دا مریض چې دا ماشوم چې کوم روپرو لویږي نو دې سره د په دې ماشوم کې سره وینه ډېره زیاته کموي. په دې کې زیات قسمونه د دې ډېر زیات دي، خو 3 قسمه چې دی نو لکه دا ډېر زیات هغه مشهور دي چې یو ته تلیسیمیا میجر ورته وایي چې هغه په هغې کې ماشوم ته بیا د بار بار د وینې لګولو ضرورت چې دی هغه ډېر زیات دي. دویم قسم چې هغه د منځ شانتي چې هغې ته تلیسیمیا انټرمیډیټ ورته وایي چې هغه د زیات زورور مرض او د کمزوري په مرض په منځ کې دا یو بل مرض وي چې په هغې کې کله ناکله د وینې لګولو ضرورت پکې راځي. دریم چې کم دی نو هغې ته موږ تلیسیمیا ماینر ورته وایي چې په هغې کې د دې ماشوم وینه لږه کمه وي خو ده ته د وینې خېجولو ضرورت چې دی هغه ورته ډېر زیات نه وي. په دې کې تلیسیمیا میجر چې کم چې عام طور موږ ګورو او ماشوم ته پای کې بار بار د وینې لګولو ضرورت وي نو د دې بیا په دې ماشوم په دې ژوند باندې هم ډېر زیات اثر پرې باسي ورته. د هغې کې دا وشي چې یو خو مریض ته به بار بار وینه لګي نو د بار بار د وینې خطو سره په وجود کې خپل داسې تبدیلیانې راځي چې هغه ته د هغې د لاسه نورې هم مسلې رغېدی شي، لکه خاص کر چې د هغه ته د هیپاټایټس لګېدو خطر، ځکه بار بار ته وینه خېځي نو په هغې کې د دې زیړي لګېدو خطر هم ډېره زیات وي. د بار بار وینې خېجولو سره په زړه باندې هم زور راشي. نو اکثر دا ماشومان چې مري د زړه د لاسه اکثر په اخره کې د هغې د لاسه مړه شي. د دوی چې کوم هډوکي دي په هغې کې هم د هغې نه مسلې رغېږي. د دې ماشومانو ته د تریخي د ګېټو رغېدو چانسز ډېر زیات دي. د دې نه علاوه چې بار بار انسان وینه خېجي نو د په وجود کې د وسپنې چې د آیرن چې د هغې هغه لوډ چې د هغه په وجود کې ډېر زیات وي او د هغې هم خپل نقصانات په وجود باندې ډېر زیات کېږي. علاج د دې دا دی چې دې ماشومانو ته چې چاته د وینې ضرورت وي نو دوی ته بار بار دا وینه خېجول چې دا به دوی ته پکار به وته. بل د دې ماشومانو په وجود کې وسپنه ډېره زیاتې نو د دې وسپنې د آیرن د کمولو لپاره دوی دپاره خپل علاج یې ستنې ډېرې ګرانې ستنې هم دي. دې ماشومانو ته هغه ستنې هم بار بار لګول پکاري چې په دوی باندې د دوی په وجود کې د دې وسپنې مقدار چې دا هم په دې کې کنټرول شي. د دې نه علاوه د دې په علاج کې دا هم دی چې کم توری چې دی چې په کم کې دا وینه چې دا بیا ماتیږي هلته نو د دې ماشومانو دغه توری چې دی هم دا بیا خلک لیر کړي چې دا وینه نور ډېره زیاته نه ماتیږي. خو د هغې نقصان دا وشي چې دا توری چې دی دا زموږ په دې وجود کې د ډیفنس کار کوي، د فوج کار کوي چې زموږ د وجود ته څومره چې دی انفیکشن چې دی جراثیم د راننوځي نو دا توری چې دی که نه هغه دا جراثیم ختموي. خو چې دې ماشومانو نه انسان توری لیر کړي چې د دا وینه نه ختمېږي نو هغې غټ نقصان بیا دا چې دې ماشوم ته بیا انفیکشن ډېر په اسانه باندې لګي. د دې کیور چې دی چې لږ انسان چې چاته ولګېد او دې مکمل علاج چې دا وجود د نه لیر شي نو په دې کې مریض ته چې دی که نه سټیم سیل تراپي ورته وایي چې په هغې کې د حرامي مغز چې دی هغه ورته بدل کړي، ځکه زموږ دا وینه چې رغېږي دا په حرامي مغز نلی چې ورته موږ وایو نو حرامي مغز که دې ماشومانو ته بدل شي نو واحد دغه یو امید شته چې کېدای شي دوی دا مرض چې دا مکمل طور ښه شي په دې کې. دا و ډاکټر عبدالهادي صاحب او د ده چې کوم دی نو زموږ سره ډېر زیات چې کوم دی قربانیانې دي او ډېر ښه انسان هم دی. اصل کې دا بیماري چې دا په دې باندې ته اوس په خپل عام مونږ په خپل ګپ شپ کې به پې خلک لږ مخکې بوځو ستا په دې باندې څه سټډي ده
صاحب صاحب کال یا 2 کاله مخکې زم تللی وم الفجر فاونډیشن ته او په دې باندې ما یو ریپورټ جوړو د تیلیسیمیا په حواله باندې. نو اولنې چې کوم سټډي زما یا کوم ابزرویشن و ماشومان چې کله ما انټرویو کړو صاحب صاحب ډېر زیات په تکلیف کې. دا یوازې داسې نه ده چې بلډ ورته کم شي او بلډ ورته واپس پوره شي، یو ډېر زیات تکلیف دی پروسس دی او اوږد هم دی. دا ماشومان چې لرې لرې زیږون نه دي زیږون ته راځي او دا خپل بلډ ځان ته لګوي. خو په دې کې بیا ماشومان چې کله تاسو سره خپلې خبرې وکړي کمپلیکیشنز ماشوم وي چې په سر باندې مې دړي، چې کله وینه کمي په ملا باندې مې دړي. نو هغه ویډیو مې ایډیټ کوله صاحب صاحب او هغه خبر مې بس په مازغو کې سټک شوی وه او بیا د هغې نه وتنو. نو خفه به دې شوم چې بیا کله هغې سوپروایزر یا د هغې مشر سره زه میلاو شوم نو خفه به دې شوم چې دا وایي د مور پلار نه لږي او عمومي د دې ښه حل دا دی چې واده نه مخکې که فرض که فرسټ کزن زیادې یو ټیسټ وکړي، که هغه ټیسټ کې صفا را نه شي نو دا واده دې نه کېږي. ماشوم به هم د اذیت نه بچ شي، مور پلار هم. خو ما دا نوټ کړل چې خلک داسې واده کوي او تاسو ورته داسې ووایئ چې ټیسټ پکار دی نو هغه ته داسې ګوري لکه یا چې کنځل کړي، لکه ډېره زیاته بدۍ کړي. داسې ده چې موږ چې کله دا خبره کوو چې دا موروثي بیماري ده یا په وراثت کې میلاویږي نو په دې باندې دا عام وګړي اکثر یا د عام خلک چې زموږ کوم دي دا په دونه خاص نه پوهېږي. تا ته اندازه شته زه چې به کله په دې سنټر کې وم نو موږ چې پرې پوه شوي وو چې کله د یو نیکه لواد نه دی، لکه که ستا د مور د طرفه نیکه دی که ستا د پلار د طرفه نیکه دی، نو چې کله د دې نیکه نه د پلار د طرفه بوالو زه یم او ما د تره د لور سره واده وکړو نو ګوره زما پلار د دغه نیکه نه پیدا دی او زما تره هم د دغه نیکه نه پیدا دی. نو که زما په نیکه کې تیلیسیمیا ماینر بیماری پرته وه، ماینر هغه ده چې هغه په وجود څه فرق نه پرې باسي، په هغې کې چې کوم دی نو په وجود کې که وینه وجود خپله وینه رغوي، خو لکه دی بیا هم بیماري دی داسې بیماري چې دی سروایول هم کولی شي، د خپله وینه هم د په وجود کې جوړېږي، خو دی ناروغه. اوس د ده دا ناروغتیا کله محسوسېږي چې کله زه رالم رالوی شوم د خپل پلار نه بیا زه پیدا شوم، زما پلار زما د نیکه نه پیدا شوی دی. نو د دې نیکه نه چې مې کله تره پیدا شوی دی او د هغه تره نه بیا لور پیدا شوې ده او ما او زما د تره لور واده وکړو نو ګوره دا ماینر بیماري زما پلار ته راوړېدلې ده، بیا زما د پلار نه ما ته راوړې ده هغه طرف ته، دغه ماینر بیماري زما تره ته وړېدلې ده او بیا زما د تره لور ته واوړې ده. نو دا دواړه چې موږ دلته کې کله میلاو شو نو ماینر او ماینر چې میلاو شو، زه او زما ښځه یعنې د تره لور چې مې وه چې دا دواړه ماینر میلاو شو نو زموږ نه چې کوم بچوړی به پیدا کېږي دا به میجر میجر د ده وجود به وینه نشي جوړولی او دی به مکمل ناروغ وي. ټیک شو، دی به بیا په 15 کاله 14 کاله 18 کاله چې څونه د ایج دی په دغې کې به ورته د هر میاشت کې بلکې داسې مریضان په کوم شته چې په میاشت کې 2 پیرې 3 پیرې تا په خپله کار کړی دی. ما په ډېر مخکې په ډان کې ډان اردو سروس چې کوم دی هغې له مې په یو سټوري لیکلې وه نو ما ته په هغې کې ټوټل او څه چې کله زه په هغې کې وم نو دا ټولې خبرې ما په هغې کې زده کړې وي. نو ګوره دا ډېره ښکلې خبره وکړه چې کله زما او زما د تره د دې لور واده کېږي نو په کار نه ده چې په دغه ټایم کې یو سمپل غونته کې زموږ ټیسټ وشي چې په ما کې ماینر بیماري ده او زما په دې کور ودانې کې ماینر بیماري ده چې په دغه ټایم د دا نکاح نه کېږي چې قصه غوسه دا ماینر بیماري دی اخوا لاړه شي چېرته عام چې روغ صحتمند سړی دی دا سره چې واده کېږي چې بیا به هېڅ نه او زه که دې خوا راځم او زما هم د روغ سړي سره واده کېدو د روغې ښځې سره زما واده کېدو نو بیا هم هغه بیماري به نه منتقل کېږي. نو ستا خبره چې ټیسټ وشي جوسي چل به وشي خو ستا خبره چې ټیسټ چې ته چاته وې لکه کنځل چې ورته کوې عموما کله چې په مونږ باندې راشي که نه جي مونږ هغه پورې نه اکسپټ کوو که نه دا پروسس چې دی دا پیچیدو ته زه ځکه وایم چې دا یوازې داسې نه ده چې خپل ماشوم یا ماشومه چې د هغه دې سنټرو ته بوځه هغو ته وینه دا خو دې سنټرو یو ډېر غټ کار دی چې هغه وینه تاسو ته ارینج کوي. بل لا جي په دې کې اضافي آیرن ته هم لر کوي، دا ډېر زیات یو اوږد پروسس دی، مطلب دا وینه داسې ډایرکټ نه منتقلوي باډي ته، پای کې اضافي آیرن دا کوي، د دې دوايانې دي میډیسنز دي دا اداره پسې چلیږي. نو یو د وینې دستیابي او بل دا چې دا اداره د دې سره سټاف کار کوي او دا بیا د خلکو په ډونیشنز باندې چلیږي. هلته په بل اړخ کې د خلکو هغه شان شعور نشته، زیات وینه چې ده هغه ورکي یا هغه هم اکثر نه ارینج کېږي. بیا ډونیشنز چې دي هغه دومره زیات نشته چې دا ادارې پې په کار ده چې ډېرې زیاتې ادارې وي که نه نو هغه 8 ادارې ډېرې کمې دي، مریضان یې ډېر سیوا دي او بل طرف ته چې دی نو عوامي شعور نشته او
ما چې کله ویډیو وکړه نو زه حیران شوم چې نور کانټینټ چې دی هغه به زما په دغه ډېر زیات چلیدو او په هغې سپیسیفیکلی ځکه خفه شوم چې د کار کانټینټ و زما په نیز په هغې کې پوهه او شعور او د خلکو د فایدې خبره او د بیمارۍ هغه چا نه کتو نو په بل اړخ عوامي شعور هم بالکل نش برابر دی. زموږ یو ایجوکیشنست دی د سید منور شاه صاحب چې کوم دی د هغه ډېر غټ عمر چې کوم دی په دې سکولینګ کې تیر شو او لویه خبره ده چې ایجوکیشنست دی. هغه خبره کوي چې زما په دې وینې دا ګروپس نه دي بلډ ګروپس په دې باندې دا ډېره ښه سټډي ده او بل په دې ماشومانو چې دا کم وی داخليږي نو هغوی پرسنل فایلز رخ کړي دي په خپل اداره کې او په هغه پرسنل فایل نه هغه معلوموي چې یاره دا ماشوم چې کله دی که فرض که په یو فیملی کې واده شوی دی یا د فیملی نه بهر دی نو هغه دا دعوه کوي چې کم ودونه د فیملی نه بهر وشي دا ماشومان چې کم دی دا کمپیریټیولی ډېر زیات ښي د دوی سبقونه ښي د دوی خویونه ښي او د هغه کسانو په مقابله کې دا کزن میریجز نه دي په دې خاندان کې چې دننه کم ودونه وشي د دوی بیماریانې هم ویسې وایي د دوی د دې نورو په مقابله کې لازمي نه ده چې داسې دي یا لازمي نه ده چې د ټولو خلکو د دغه سره اتفاق وي. هغوی د زما سټډي ده او ما معلوم کړي داسې دي چې بیشتره داسې ده. هغوی چې کوم ودونه په خاندانونو کې دننه شوي دي دغه ماشومان به کمزوري د سبق په لحاظ، دغه ماشومان به د خویونو په لحاظ کمزوري، دغه ماشومان به د صحتونو په لحاظ کمزوري او چې کوم ودونه د خاندانونو نه بهر شوي دي نو هغه به چې کوم دی د هغوی صحتونه به ښي، د هغوی خویونه به ښي او د هغوی به په سبق کې چې کوم دی نو هغه لږ مرڼي وي. ټیک شو. ما دا خبره یو پیره دی زموږ یو عالم ملګری دی او هغه چې کوم دی نو دا کتاب الحیوان او دا ټایپ دغه سټډي ډېره زیاته ښه ده. ما تاسې وویل ما یاره زموږ یو مشر داسې خبره کوي هغوی دا خو ډېره ښکلې خبره کوي وی ته وګوره کم ګوره د تره لور د ماما لور تره او ماما دا خو الریډي ستا په رشته کې دي خو ته چې لږ د دې خاندان نه بهر شي نو چې ستا د خاندان نه بهر واده وشو نو څونه ډېر خلک ستا خپل شو. ګوره خواښې پکې نه وې راله سخر نه وی راغی چې کوم دی نو دغه شانتې سوی ورته د ښځې د ورور ته اوښی راغی که نه سانډوان ورسره رالو نو یې څونه نور خلک چې کوم دی نو ستا ملګري شو بجای د دې چې په یو فیملی کې ته وردننه شوې او دغه په خپله فیملی کې که نه نو زما په خیال لږ دې ته هم کتل غواړي چې مونږ دا ودونه که فرض کا د دې فیملی نه د دې خپل خاندان نه لږ بهر کړو نو د دغې عالم دې کتو ته وګوره او د دې ایجوکیشنسټ دې خبرو ته وګوره زما په خیال دا زیاته د فایدې خبره ده. ته به څه وایې د دې په حوالې سره؟ صاحب صاحب نننۍ گپ شپ په داسې راغونډ کړو چې زمونږ سپیشلی زمونږ په پښتنو کې د کزن میریجز په خپل خپلوانو کې د ودونو کلچر چې دا ډېر زیات رایجه دی خو که تلیسیمیا ته مونږ وګورو د دې چې کوم مؤثره حل لا د یو ټیسټ طی کول دي که فرض کا په یو رشته کې واده کیږي نو څنګه چې مونږ دا نور رسمونه جوړ کړي دي هغه ډېر زیات ګران دي هغې کې دومره تولې سره وکړه او دومره خلکو له دا خلک راوغواړه او دا جوړې وکړه او ډېر ګران رسمونه دي چې هغه کولی شو راځئ د دې هم یو رسم جوړ کړو دغه یو کلچر خو مونږ رایج کړی دی که نه چې کزن میریجز مونږ سیوا کوو چې یو د ورسره ایډیشنلي پکې دا شي چې یو ټیسټ یې وکړي چې دا ماشومان خپل ځان او دا ټول چې دی د اذیت نه بچ کړو. په اخر کې به ډاکټر صاحب وورو چې د دې مرض مخنیوی څنګه کیدی شي؟ د دې تلیسیمیا په مرض کې دا د ټول نه ضروري خبر هم دغه ده چې د دې مرض نه موږ ځان بچ کړو څنګه او بچ کېدل د دې ډېر زیات اسان دي. اولنی آسان کار خو دا ده چې کم زمونږ کزن میریجز کېږي لکه د ترور لور ماما لور د تره لور د دې په منځ کې د کزنز میریجز چې دي نو په دې کې د دې د تلیسیمیا د مرض خورېدو چانسز په دې کې ډېر زیات دي. یو خو موږ له پکار دا دي چې کله کزن میریجز کېږي چې خامخا موږ وایو چې نه خامخا دا کزن میریج کېږي نو د هغې دپاره بیا د دې هلک او جنۍ د نکاح یا د واده نه مخکې چې دی د دوی د تلیسیمیا ټیسټ چې دی د وینې یو عام ټیسټ انسان هرې لیبارټرۍ ته لاړ شي هغه په هغې کې کیدی شي چې په دوی کې د تلیسیمیا اثرات شته او که نشته. او ماته چې څومره یاد دي نو زمونږ چې کوم خیبر پښتونخوا ګورنمنټ دی دو لیجسلیشن هم کړی دو قانون هم دا راغ کړی دی چې په کوم خاندان کې د تلیسیمیا مرض ګرځي نو د دغې خاندان الله جنې چې کله ودونه کوي دوی به د دې دا ټیسټ خامخا کوي. نو یو خو دا خبره ده چې کله ودونه د دې کزنز په منځ کې کېږي چې د تلیسیمیا ټیسټ وشي که کېږي نو چې دا ټیسټ وشو او خو دې دې نه کې پای کې د علامات نو بیا خو پکار ده چې دغه واده چې د ایوایډ شي او هغه څه نوره طریقه اختیار کړی شي. دویمه خبره دا ده چې کله په خېټه باندې ماشوم او هغه تقریبا کله د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو نو د دې ماشوم نه چې دی که نه د هغه د کلمو نه یا د هغې نه ګیر چاپېره چې کوم اوبه پرتې دي د هغې ټیسټ خلک وکړي
چې پته ولګي دا کوم ماشوم چې را روان دی آیا په دې کې د تلیسیمیا اثرات شته او که نشته. نو د دغې ټیسټ نه پته ولګي چې که پای کې د تلیسیمیا څه اثرات دي نو بیا زمونږ د پاکستان قانون دا شته چې د هغې ماشوم د لرې کولو دپاره هم خپلې لارې طریقې زموږ قانون موږ ته ښوولي دي چې داسې ماشوم سره بیا څه کول پکار دي. نو د تدارک چې دی دا ډېر زیات په اسانه باندې کېږي او فایده ډېره زیاته ده چې یو موږ د واده نه مخکې د هلک او جنۍ ټیسټ وکړو او بل موږ دا وکړو چې ماشوم فلحال په خېټه دی لا پیدا شوی نه دی او زه وګورم چې په دې کې د تلیسیمیا څه اثرات شته که نشته نو دغه ماشوم هم ټیسټ کیدی شي که یي پکې نو دغه ماشوم انسان بیا که لرې کوي نو د ملک د قانون مطابق ماشوم بیا لرې کیدی هم شي.